د ښځې او د خاوند په منځ کې جګړه راشي او د هغې اصلاح نه کیږي نو طلاق اخیری مرحله طلاق وه. نو چې طلاق تاسو ورکوئ نو د هغې طریقه دا ده چې یو طلاق ورکړه. دې ته رجعي طلاق وایي. میاشت کې دننه کیدی شي ستاسو روغه وشي، دا غصه ختمه شي، نو بیا دې ښځې ته رجوع وکړه، ستا ښځه ده، اسم پکې نشته. که میاشت تیره شو او تا بیا طلاق ورنه کړ نو بیا دویم طلاق په دویمه میاشت کې نو هغې ته بیا باین طلاق وایي. نو بیا یو میاشت گنجایش پکې شته، کیدی شي بیا جوړه وشي، نو بیا صرف دومره ده چې نکاح به تازه کې او ښځه ده. او که چېرته 2 میاشتې کې ونه شوه او 3مې میاشت ته خبره ووته نو 3م طلاق دی بیا. نو خدای پاک نن د هغې حکم بیانوي که چېرته تاسو نوبت دې ته ورسېده چې 3 طلاق هم ورکړل 3م هم ورکړ نو د هغې بیا دا طریقه ده چې حتی تنکح زوجا غیره، دا ښځه بیا ستا نه ښځه کېږي چې 3 طلاقه شو دا بیا نه ښځه کېږي. دا به کله دا ښځه چېرته لاړه شي او بل ځای کې واده وکړي، هغه خاوند ته یا مړ شي یا دا طلاقه کړي، بیا وروستو د دې زوړ ښځې او خاوند خپل منځ کې چې یاره زمونږ ژوند خو وروستو دا نورو خلکو سره ژوند ښه نه دی، نو راشئ چې مونږ خپل منځ کې بیا واده کوو. نو الله پاک فرمایي چې بیا دا زوړ ښځه خاوند واده کول غواړي نو بیا نکاح دې وکړي او دوباره دې واده وکړي. خدا اله چې بل خاوند سره یې نکاح کړي وي، هغه سره یې وخت تیر کړي وي، نو اله دې ړومبي خاوند له جایز ده بیا. نو دا الله طریقه ښیي دلته چې دې نه مخکې ستاسو جوړه بیا نه کېږي. بعضې خلک حلاله کوي. حلاله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې په حلاله چې څوک کوي هغې باندې حلاله دې ته وایي چې دا ښځه یا خاوند دا د 1 ګنټې او 3 طلاق یې ورکړي دي، ښځه خو پرېږدي نه، نو د 1 ګنټې 2 ورځې دپاره بل سړي ته په نکاح کړي، بیا هغه سره یې معاهده کړي چې دا به بیا ته طلاقه کړي، نو هغه یې طلاقه کړي، نو بیا دې یې وکړي دوباره. حالانکه شریعت وایي چې حلاله یې وکړه دا ښځه بیا په ده نه حلالېږي. دا خو حرام کار دی، دا خو لعنتي کار دی. پیغمبر علیه السلام په حلاله کوونکو باندې لعنت ویلی دی. دا حرام کار دی چې د 1 ګنټې 2 دپاره سړي نکاح کوي. ما داسې خلک هم لیدي دي چې یو ورور طلاقه کړې ده نو دونه بې غیرته چې حلاله یې کړې ده په خپل رور باندې، رور ته یې په نکاح کړې ده چې یاره څوک خبر نشي په کور کې، او بیا دوباره په هغې نکاح تړلې ده. دا څونه بې غیرتي ده، بې حیایي ده. نو بیا خلک ښځه پرېږدي نه، طلاق ورکوي خو بیا پرېږدي، پرېښودو ته بیا تیار ني. نو الله پاک مونږ ته دا طریقه وښوله که چېرته دغسې بیا دا ښځه بل ځای نکاح وکړي او بیا هغه طلاقه کړي یا خاوند مړ شي نو بیا دا زوړ او خاوند ښځه خاوند دا دواړه خپل منځ کې بیا دوباره نکاح کولی شي، خو حلاله نه، حلاله حرام کار. نو ګورئ فإن طلقها که طلاق یې کړه دې ښځې لره، یعنې 3م طلاق، 2 خو شوي دي مخکې، الطلاق مرتان کې دا خبره تېره شوې ده، نو فلا تحل له حلال نه دي د دې سړي دپاره من بعد وروستو د دې نه حتی تر دې حده پورې تنکح زوجا غیره چې دا ښځه نکاح وکړي بل خاوند سره. نو فإن طلقها که دغه 2م خاوند یې بیا طلاقه کړي نو فلا جناح علیهما ګناه نشته په دې زوړ ښځه خاوند باندې ان یتراجعا چې دوی یو بل ته رجوع کړي ان ظنا که چېرته د دوی ګمان ان یقیما حدود الله چې قایموي به حدود د خدای پاک، که د دوی یقین و چې اوس په مونږه ښه ژوند تېرو او مونږه بس نوره روانه به نه کوو. تلک حدود و تلک حدود الله، دا پولې د خدای پاک دي، حکمونه د خدای پاک دي، یبینها بیانوي دې لره لقوم دپاره د هغې قوم یعلمون چې هغوی پوهېږي. د پوهې خاونداني څوک پوهېږي په دې خبره باندې، الله وایي طریقه دا ده. دا الطلاق مرتان مخکې تیر طلاق 2 دي، یو طلاق دې ورکړه یا 2 دې ورکړل، نو دا حکم دی الله بیا فرمایي چې ګوره که تاسو دا ښځه کوئ په ښه طریقې سره یې ښځه که، که نه ښځه کې په ښه طریقې سره یې رخصت که،
خو جنگ جګړې او دشمنۍ پې مه جوړوئ. الله وایي که ساتي یې هم په ښه طریقې وساته او که نه ساتې نو هم یې پرېږده خو په ښه طریقې سره. غرض دا دی چې دشمنۍ تر د دې جګړې د دې نه جوړېږي، د ډېرې جګړې او دشمنۍ چې جوړې شوي دا د ښځو د معاملاتو نه جوړېږي. نو الله وایي چې ښه طریقې سره چې په دې کې ستاسو دشمني جوړه نه شي، نور خاندان ته نقصان ونه رسي. وإذا طلقتم النساء، هر کله چې تاسو طلاق کې ښځو لره، یعنی رجعي طلاق یا باین، او فبلغن اجلهن، ورسیږي هغه نیټې خپلې ته، نو فامسکوهن، ساتې دوی لره په ښه طریقې سره، او سرحوهن بمعروف، او یا پرېږدې دوی لره په ښه طریقې سره. ولا تمسکوهن، او مه ساتې دوی لره ضرارا دپاره د ضرر، لتعتدو چې تاسو پې زیاتې وکړئ. بس چې تاسو کور کې ساتلی وي، یو طلاق دې وله ورکړه او نه دې پرېښوده دې نه چې میاشت تېره شوه بیا دې ورته رجوع وکړه، بیا چې دی نو بیا دې نه ساتله بیا دې ورته رجوع وکړه میاشت، نه ښځه کې او نه پرېږدې، نو دا خو زیاتې دی، ظلم دی. الله وایي دا طریقې مه کوئ. او د خلکو به دقسې کول، دا به یې د طلاق پورې هسې ټوقې کولې، دا به یو مسخره ګڼله. بس ښځه به یې طلاقه کړه، میاشتې به تېره شوه بیا به یې ورته رجوع وکړه. نو په دې طریقې باندې به یې نه پرېښوده او نه به یې ښځه کوله. الله وایي د الله احکاماتو پورې ټوقې مه کوئ، دا خو یو حکم دی د الله، مسخرې مه کوئ د الله احکاماتو پورې. ومن يفعل، او چا چې وکړه ذلک دا کار، فقط ظلم نفسه، د ظلم وکړه خپل ځان سره. ولا تتخذوا، او منیسئ آیات الله، آیاتونه د خدای پاک هزوا په ټوقو سره، دا خو څه ټوقې مسخرې نه دي. واذکروا، یاد کې نعمت الله علیکم، هغه نعمت او فضل د خدای پاک په تاسو باندې. شکر وباسه، الله درته یو جایز طریقه جوړه کړه، واده ښځه، بیا چې دی نو الله ستاسو په منځ کې یو ډېره خوږه رشته قایمه کړه. اوس دا دونه خوږې رشتې او بیا ته چې دی نو دا کارونه کوې چې ظلم کې زیاتې کې دغه ښځې سره، نو دا مسخرې او ټوقې مه کوئ. واذکروا، یاد کې نعمت الله، نعمت د خدای پاک علیکم په تاسو باندې، وما انزل علیکم، او هغه چې نازل کړی دی په تاسو باندې، من الکتاب، د کتاب نه. دا د سره الله یو ډېر ښه احسان کړی دی که دا قرآن یې مونږ ته راکړی دی. والحکمت، او د حکمت خبرې، د دې نه مراد د پیغمبر علیه السلام طریقې دي، حدیث دي. یعظکم به، وعظه کوي، نصیحت کوي تاسو ته په دې سره، قرآن او حدیث باندې تاسو ته نصیحت کوي، دا ومنئ. واتقوا الله، د خدای نه ویریږئ. واعلموا، او پوه شئ ان الله، چې بېشکه الله پاک بكل شیء علیم، په هر څیز باندې عالم دی.